میاشت ربیع الاول ختلې ده. دا ډېره مبارکه میاشت ده، ځکه دې میاشت کې ډېر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی، هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی، او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی، او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت په بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما روح نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی، د دې نه بهتر نسب بل نشته دی. لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. که بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی، او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی. زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیه السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې بره تر د آدم علیه السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه ده تېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی، د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیه السلام نسب بهترین نسب دی. زه به یې غلرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله د بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیه السلام د نیکه پلارو. د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله و، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب و، او د هغه د پلار نوم هاشم و. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و. عمر دا هاشم ورته ولې وی؟ دی ډېر زیات سخي او ډېر قابل او بهادر انسان و. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سړي دوه عربۍ کې وی د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه، غټې غټې پینې به یې ورته وې. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له 2 کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا 3 کسه به پکې ډوډۍ وخوري. ابا غټې غټې پینې وې او کاسې به وې، په هغې به 10 کسان، 20 کسان، بلکې داسې کاسې به وې چې 100 کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیه السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه له کار کو، نو هغه له بې څیزونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیان. د سلیمان علیه السلام د پاره به پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې ده به څه خوښ کار به یې پې کوم. من محاریب، غټ غټ بلډینګونه به یې پې جوړول، قلاګانې، و تماثیل او ډانچې به یې پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز و.
تماثیل لکه اوس هم بعضې خلک په کورونو کې دا دانچې مانچې ساتي د ډول دپاره، اوس حرام دي، ګناه ده. هغه زمانه کې جایز و. او وجفان کالجواب، او داسې کاسې به یې وله جوړولې لکه د حوض عمره، د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت پې په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري. او که ته وې دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې، نو دا به د دې خوراک به پسه کې پخېږي. نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسیات، غټ غټ دیګونه به چې د ځای نه به چا خوځولی نه شو. راسیات په ځای پراته، بعضې دیګي د ځای نه خلک وخوځوي نو اړوړي کې ووینځي، او بعضې دیګ دی چې د ځای نه د خوځېدو نه، لکه د ګاڼې کړۍ شو مثلا، دا چې د ښوروا ډک کې ډوډۍ پکې واچوې، څومره کسان به پې مړېږي. یا اتره شوه چې ناګوړه پکې راړئ. یا زمونږ په دې وطن کې هم چې د وریجې پخې شي، نو د بټیارانو سره یو غټ تالي، نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي، نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وریجې راوغورځوي، نو بیا ترې غوری ډکوي. نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره، سخیان خلک وو. زمونږ د وطن په شان شومپړه خلک نو. اوس خو چې میلمه څوک وویني نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي. او چې میلمه ورته وروړوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی. نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی. یا خو اعلانه شي. اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي، داسې سرغوړوي شی راوتی دی. نو هغه سخیان خلکو، نو هاشم ډېر زیات سخي و. نو چې قات راغې په عربو کې، نو د غټې پینې جوړې کړې، اوښانې یې لال کړل، او د هغې غوښې پخې کړې، او په هغه غټو کاسو کې واچولې، او ډوډۍ پکې چوري کړه، او خلکو ته یې ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ. نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي. دا زمونږ چوري نه ګورئ، دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی، او ګوله پکې واچوي او ډوډۍ چوري چوري کړي، او زه بس دا د خور لور حق دی. ځمکه کې ول حق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي، او په چورۍ دا چوري نه، دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده. نو ډوډۍ یې وړه کړه. هاشم یو شی راکوټې کوونکي او ماتوونکي ته وایي. نو خپل نوم یې عمر و، نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو. نو خلک ترې خوشحاله. سخي خلک، السخي قریب من الله و قریب من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخي وي، دې خدای ته هم نږدې دی او خلکو ته هم نږدې دی. خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ترې نفرت نه کوي، هر سړی ورته خوشحاله مجلس ته. ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه. دومره سخي سړی و، د ده له څخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه. نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې، نو ده به دې ټولو له اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله. او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل، نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي، نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله. او په مینا کې چې به حاجیان کله دیره، نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. او د بار نه چې به څوک مسافر رالل، نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. داسې عجیبه سړی او ډېر ښایسته ښکلی انسان او نوجوانو. تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی، نو هغه د پسې استازی راولېږه. وی ته خو ډېر قابل سړی، ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد. دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوانو او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشوه رسېدلی چې قافله به تله، نو دې ډاکوانو به پې حمله وکړه، خو به پیاده سفر وي او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه. نو د سفارتي نظام جوړ کړ. لومبي د سفارت نظام، د سفیران چې ورته وایي، دا د هاشم جوړ کړ. کم عمره کې ګورې، عمر یې دومره کم دی، زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی. اندازه ولګوئ چې دغې وخت به یې څونه عمر و، یا د 18 یا د 18 یا د 20 لږ بږ عمر به و. نو سفارتي نظام یې جوړ کړ. یو دا چې
زمونږ نورو علاقو سره یو رابطی سفیران یې باقاعده مقرر کړل. ستا به د روم د بادشاه سره رابطی که هغوی سره زمونږ څه جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختمې. ستا به د فارس د بادشاه سره رابطی او بل سفیر یې مقرر کړ ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطی. دا سفارتي نظام یې جوړ کړ او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولیږل او چا سره په خپله ملاقاتونه یې وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي که دغې حد کې قافله لوټ شه نو دغې علاقې خلک به ذمواري. د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو مونږ به ذموارو. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه، مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه. هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکۍ دی کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذموار به هغه خلک نو قافلې محفوظ شوې. هر چا به د خپلې علاقې حفاظت کو او جاسوسان به یې خورون او ډاکوان مو یارېدل چې که مونږ قافله لوټ کړو نو چې کوم ځای لوټ کړی ده نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سر هلو نو دا خو نه شو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه وی ستا بهادري ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کوې او خلک دې هم ټول ښه وی. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ حقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول که. داسې به څوک وکړي. د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالیږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ، وی نه زه د عربو نه بار ښځه نه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیت نو زما بچي به بیا عجم بشي، عجمیان بشي، نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبي علیه السلام مبارک د پیغمبرۍ هغه چمک او دمک و. تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کوم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان نو هغوی به د ده د تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشاني او کمالات دي چې د آخرې زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دی او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغې نو هغوی به د ده تندې ښکول او لاسونه به یې ښکلول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله. وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي، د نبوت چمک تی ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د اولاد کې پیدا کیږي. نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې او لاسونه تندي به یې وله ښکلول. نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې ووت شام ته او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې من الله صفت کوي. داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته په جمی کې به یمن ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به د شام ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته ووایي چې امن و امان راغلی و، د علاقې حدودات یې مقرر کړي او خلکو خپل علاقه په خپل حفاظت کې اخیستې وه. نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې تاسو باندې خدای داسې پیرزونه درکړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبي علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت
او د جمی سفر هم درته آسان کړی دی او د یره هم دله ختمه کړې ده، امن یې درکړی دی او ډوډۍ هم درکړې ده. نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړئ، بندګي وکړئ، د یو رب شرک ورسره مه کوئ. نو دی یو سفر کې لا د شام په سفر، نو چې په شام په سفر لاړ او واپس راته مدینه منوره په علاقه را تیر شو. نو د مدینې دی خو به قافلې وي، یو ځای به یې دمه کوله، څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تېروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده، نو په یو جینۍ نظر ولګېد. جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه، ښکلې وه. نو ده دې ورته ودرېد، نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دې ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود، د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی. نو دی خو په خپل هوښیار انسان، نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واخیسته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فورا خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې او اندازه ولګوئ که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره د نکاح کول غواړم. خوله ته یې پرېوته. حالانکې په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکوو، ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالداره وي، د دنیا اوښان او ګډه چیلې، نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي. او چې خشتمي نو ښکلې و، هوښیارو، قابلو، مالدارو او څه ورته ویل کېږي سخي و. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول، خو د ویې نه صبر وکړئ، زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه، د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر، سلما بنت عمر. او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري، د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې، نو هغې سره یې واده وکړو. او چې څنګه یې واده وکړ، د واده یو څو میاشتې تېرې شوې، نو دا هاشم غریب هم هلته وفات شو، مړ شو. غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو. او یو بچی پیدا شوی و، د هغه بچی چې څنګه د ده نه د هغه ښځې سلما نه بچی پیدا شو، نو په سر کې سپین ویښته نو نوم یې ده وله نو خلکو ورته شیبه نوم کېښه او ده هم وله شیبه نوم خوښ کړه. شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدایي شي، نو شیبه نوم یې وله کېښه. د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله، نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کوم بچی پیدا شو نو هغه شیبه نوم کېښوده. چې شیبه نوم یې وله کېښوده نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته، نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو د قوم ته اله وې چې دغسې هغه هاشم خو وفات شو. ولې؟ بس ناجوړه شو، هلته یې ښځه هم وکړه او بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو، هلته هم دفن کړه. نو د ده ورورو د هغه نوم مطلب و، مطلب. هغه لاړ ودرېږه، وایي زه معلومات کوم چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده. او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې ونه وکړو، خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو. او موږ دلته ښخ کړی د قبر یې ورته وښود. وی څوک دی؟ وی دغه ماشوم بچی دی. ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شوه که نه، عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شوه. او دغه یو ماشوم بچی دی او د ده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور به ده چې ښځې به خاوند مړ شو نو بل خاوند به یې کوه، او بچی به د ښځې نه کېده، بچی به د پلار د قوم کېده. نو دې مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نوم و، هغې ځان سره په اوښ باندې کېنو او مکې مکرمې ته یې راوست. چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې.
د دم خیره نه وي د دې مطلب. او دا شیبه چې دا کم رواره یو د هاشم بچې د هغه هم جامې خیره نه وي دوړې پې الوتې وې. نو دی نه چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی، نو دی پې شرمېده که زه وایم چې دا مې رواره دی، وایي به چې ښه داسې خیرن خچن او داسې ښه جامې ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې. نو ده د خولې نه دا وختل وایي دا زما مرۍ دی مرۍ مې اخیستې دی. عبدالمطلب، مطلب د ده نوم و د هاشم درو. نو زواری یې دا کېده وی دا زما غلام دی، عبد غلام ته وی مرئی ته وی دا ما مرئی دی. نو خلکو وی عبدالمطلب، وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مرئی راوستی دی عبدالمطلب. نو نوم د شیبه ختم شو، نوم کې خپل شیبه دی خو په هغه نوم یې څوک نه پیژني. لکه د هاشم نوم عمر دی خلک ورته هاشم وی، د ده نوم شیبه و هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو چې کور ته یې دننه که نو ویې لمبه و پاکې که خشتی که او خشته ښکلې جامې ورته واچولې او بار یې راوویسته. وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی، غلام څوک داسې ساتي؟ وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی. ما هسې وی چې دا مې غلام دی. خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل، نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو، د نبی علیه السلام چې کوم خپل نیکه دی. دا عبدالمطلب لویده 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 دلم خدای کمالات ورکړه. داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار وا به یې کوه و هغې ته ورنږدې دی. نو جناب اوس د باندې خدای احسان کوي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی، نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي. دا د حضور پاک برکت دی. لکه روز ذات یو مثال در کوم، نور چې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خورې شي که نه شي؟ دا د سبا رڼا خو د ورځې د دې نور پلوشه ده. نور یوه نیمه ګنټه پسه اخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي، یو ګنټه 20 منټه، یو ګنټه 15 منټه، یوه نیمه ګنټه یا 15 پاوه مخکې دلته کې یو لوی شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي، دا هم د نور مقدمه ده، د نور نه مخکې راځي. نو ورو ورو رڼا خورېږي، لا نور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي، نو آخره کې نور راوخېږي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیمه رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، او د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودونه، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چاودل، پړقا پړوقي به ټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې به تلې د دې ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه. خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه، یاره وي دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي، د دې سد باب پکار. بعضې خلکو وي یار ډاکې زیاتې شوي دي، دا ډاکې ختمول پکار دی. نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې. نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی. کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی. نو دا نښې م خدای ښکاره کول. د مارونو بیت الله چې کله جوړېده، تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو. نو جرهم قبیله راغلې وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل، د هغې عظمت خو د خلکو په اړه کې و، نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتي به یې ورسره کول. نو د بار عرب پې تنګ شو، نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو، نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو. نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ، وی چې دی خو په مونږ حمله کوي، خو دلته به دا اوبو ته بندې کړو، دوی به بیا سس کي.
نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمرو ابن حارث، نو هغه دا کوي مکمل بند کو. او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وي، سره زر، سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات، دا به خلکو راوړل د بیت الله ته. نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې یې واچول او زمزم یې بالکل اوار که، بند یې که، داسې بند کو چې نام و نشان یې ولا ختم کو، د خاورې یې ډک کو. دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام دا انوسي اولاد راشي، نو دوی به دلته څه موده تېره کړي، زمزم خو مونږ بند کو، نو اوبه خو دلته شته، نو بیا به ځي، نو مونږ به بیا راشو، دا خپل کوي به بیا کوله وکړو. لکه دې وطن نه چې هندوان تلل، نو که ستاسو خیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې ښخ کړل او لاړل. دقه چل یې وکړه، زمزم یې بند کړ او لاړل. بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان له چېرته پیدا کړي، اوبه به یې د ډنډونو د بارانونو څکلې، لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کومي صفا اوبه ورته نه وې. نو دی عبدالمطلب نه الله دا کار اخیسته. نو دی د شپې ودو، نو خوب یې ولید. نو په خوب کې ورته د الله له طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوي وکنوه. نو چې را پاسېد، خدایا دا زمزم کوي کوم ځای دی، زه کوم ځای وکنم؟ ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوي دی، تاریخي ورته معلوم و، ځای نه دی معلوم چې کوم ځای دی. نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید. نو بیا ورته د الله له طرف نه حکم کېږي چې دا کوي د فرشتې په ذریعه چې دا کوي دی وکنوه. نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کوم ځای وکنم، ما ته ځای وښایه. نو دوه بوتان یې ورته یاد کړل، د دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی، او وی چې کوم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کي، نو دقه ځای دی. نو دې زر راغی او یو زوی و حارس، هغه یې ځان سره راوست، ای بچې راشه اندازه لګوه چې قارغه به کوم ځای ټونګوی. نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله، یو قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت. به دې زر لاړل، هغه ځای کې نښه واچول. دی عبدالمطلب او دی زوی حارس کودی شروع کړه. د مکې خلکو مخالفت وکړه، وی نه نه، دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی او ته څنګه دلته کودی کې، او موږ ته جومات خرابې، دا خو زموږ د مانځه او د عبادت ځای دی. ده وی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي، وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته. ده به راته راځي خور د زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلک ما ته تاوان رسوي. نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسوي، نو خدای ته په مرضونو اخته کړي. دا خوب ویل، هغه دعا خلکو واورېده او اعلان یې وکړ، ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا رواني ما ته کړي، نو خدای به پې مرض او بیماري راولي. نو بیا خلک منې شو. نو دی او زوی دی خو مدد ورسره چا نه کو. نو دی او زوی دی حارس لګیا دي کوتۍ کوي. نو چې یو فوټ 2 کودۍ اعلان دی وکړله، نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې، پیسې هم پکې راووتې، سرم پکې راووتل، سپین هم پکې راووتل، او د هغې زمانې چې کوم جواهرات کاڼي هم پکې راووتل. هغه به د پیسو روپۍ نه وي، د دې کاغذونو ډبلې روپۍ به وي چې نوره یې کودۍ کوله، نور څیزونه هم پکې راووتل. بس خوشحاله شو چې خلکو کتل، خلک هم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خو دا ټیک دی، دې سړي سره خو هسې موږ ظلم کو. بیا ورته خلکو موږ د سره مدد کوو، نو خو ما سره مدد نه کوئ، ما اوس پرېږدئ. نو چې لږ لاندې لاړ، حالانکې مکه کې اوبه کم دي او چې اوبه پکې په دې نن سبا په مشینانو وی او نوباسي ما، نو 300-400 فوټه کې لاندې اوبه دي، هغه هم ترخي اوبه دي. نو چې 100 فوټه نور وکنو، نو خشته ښکلې اوبه پکې راووتې. نو چې لږ یې نور هم وکنو، نو چینو نور هم جوش شوه، او چې اوبه اوچتې کړې وې څکلې، نو هغه خوږې اعلی مزېدارې زمزم اوبه. نو د زمزم د کوي د کنستلو توفیق پروردگار د رسول الله مبارک نیکل عبدالمطلب لور دا لوی کار خیر خدای د زنه واغشته. یعنی په عربو کې خو نور د دنیا خلک مالداران هم پکې دینه د علاوه او هوښیاران هم پکې او د قومیت خاوندان هم پکې، لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان نه اغشته.
نو د زمزم کوی یې وکړه نو ښه مزېدار او ښه شته نو صفه اوبه راووتې نو د خلکو په زړه کې د عقیدت پیدا شو هلکه واقعي دا خو ډېر پاک خاندان دی هاشم څونه ښه سړی او پاک او دی بیا څنګه پاک انسان دی او مبارک انسان دی او نن خو چې چاله څوک ډوډۍ ورکوي نو هسې ورسره مینه چې کوم سړی چاله څه شی ورکوي د خلکو سره مینه نو ده به همدا چل کوه حاجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله مسافرو له به یې ډوډۍ ورکوله او اوبې وله را پیدا کړې اوبه خو نن سبا لوی نعمت دی او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي دا چینجي پکې وي او بیا په منګو کې ترې اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې نه د غریبانانو دغه د څښو بل انتظام نه دقسې د مکې د خلکو د اوبو انتظام نو ښایسته ښکلې مزېدارې زمزم اوبه او د زمزم اوبه څونه برکتي او قیمتي اوبه دي دا د دې د برکت نه خدای را پیدا کړې نو باس قبضه م پرې د دیو لګېده د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب یو به زمونږ دي خرڅو به نه مفتو کې اسکې خو انتظام به زمونږ دی برقه به وله زه اخلم رسی به وله زه اخلم د روغکو بندوبست پې زمونږ دی تاسو به ګوتې نه وروړئ ګیر چاپېره یې سبیلونه جوړ کړل او د ده او د ده اولاد به لګیا د عبدالمطلب او اوبه به یې رایستلې او هغه به په سبیلونو کې اچولې او خلکو به کورونو ته مړی او پخکله به یې څښلې نو دې سره د خلکو په نظر کې نور هم عزت زیات شي خدای والا سوال یې کړی او خدای ته ای پروردګاره ماله ګڼ زامن راکړې نو د مختلفو ښځو نه ښځې ګڼې وې 10 زامن وله خدای پاک ورکړ یو زوی دقه او دغه حارث بل زوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دی بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبدالله دی بل زوی ابو لهب بل زوی ابو طالب دی او څلور ګڼ زامنو 10 بچي یې پوره شو دی یو منښته کړې وه الله وی که ماله د 10 زامن راکړل 10 نو یو به پکې ستا په نوم حلالو دا هغه زمانه کې یو رواج و اوس خو مننه حلالوم نو چې 10م زوی پیدا شو نو د شپې یې خوب ولید خوب کې ورته څوک حکم کوي چې نظر دې پوره کړه نظر پوره کړه اوفې بې نظرې نظر پوره کړه نو دې خو پوه شو خو چې سار پاتې یو ګډی لال کو خیرات دی په دویمه شپه بیا خوب ولید وی نظر دې پوره کړه منښته نو چې پاسېد نو غوی یې لاله کړه او هغه خیرات کړه په ټولو خلکو یې غوښه وفړه نو په دریمه شپې بیا خوب ولید چې نظر دې پوره کړه یو اوښ یې راوسته هغه یې لال کړه په خلکو یې وخوړه نو چې قراندازي پکې وکړه نو قرقوره د نبی علیہ السلام د محترم والد د عبدالله په سر راوخت نو د ده خویندې وي هغوی چغې جوړې کړې وې نه دې به نه حلالې ځکه دې دقه یو کس و نور به دوه د یو مور و دې د مور نه یو کس و دې به نه حلالې نو عبدالله هم ډېر بهادر خویندو ته یې نه بچې دا خو د ما دپاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زه حلال شم زه غاړه بستی تر دې حده پورې بعضې علما لیکي دومره ښایسته او ښکلې چې 200 جینکې په مکه مکرمه کې په ده میینې وې یو وی زه به ورسره نکاح کوم بل وی زه به ورسره نکاح کوم بل وی زه به ورسره نکاح کوم 200 جینکې په عشقانې وې دومره خوبصورت او ښایسته او ښکلې چې خدای د پیغمبر علیه السلام د پلاروالی دپاره منتخب کړي نو ښکلې به ولینې ښایسته او مزېدار نو د مکې خلکو هم چغې جوړې کړې هجوم یې جوړ کړه وی نه دا هلک به نه حلالې ښکلي انسان سره او چې شریف انسان نو د خلکو مینه او محبت هم د مکې د خلکو سره بې انتها مینه وه نو ده مشوره وکړه چې زه څه وکړم نو یو هوښیار سړی و مغیرې نوم و هغه راغې او د عبدالمطلب ته یې وویې وی زه راته یو چل ښیم وی داسې وکړه چې په دې مکه کې یو کاهنه ده د پخوانو کتابونو عالمه ده هغې سره مشوره وکړه نو دې لار عبدالمطلب هغې سره مشوره وکړه نو هغې ته تپوس وکړو وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کړي او د هغې دیت ورکوي وی 10 اوښان وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه 10 اوښان راوله نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه نو که قراندازي په 10 اوښان راوخته نه به حلال کړي
اکه پزوی دی راوخته نو نورو سره لس زیاته وه، دا چل کوه. نو اخره کې به دې مسله حل شي. ده وی دا خو اسانه خبره ده، مالدار خو ډېر و، لس اوښان یې راوستل دنیا تماشې له راله، ټول خلک تماشې ته ولاړ. نو لس اوښان یې یو خوا سملول او د عبدالله بل ځای کېنو او قراندازي پې وویشته، نو د عبدالله په سر راوخته. اوهو بچ نو بیا اوښان شل کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو بیا اوښان 13 کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو لس یې زیاتول، اوښان یې 100 ته ورسول. 100 اوښان د دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي، ولاړ دي چې څه به کېږي. یو خوا 100 اوښان، بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله. او چې په دې 100 اوښانو کې او په دې قراندازي وخته وواله، نو په اوښانو راوخته. نو خلکو شور جوړ کو او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجلل د خوشحالۍ نه، او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ شو. هغه 100 اوښان د ټوله لال کړل، او 100 واړه اوښان یې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو وخوړل. تاسو اندازه ولګئ چې 100 اوښان به څونه جوړېږي. نن سبا خلک په واده کې چې څوک 2 میخ حلالي کړي نو ټوله دنیا صفت کوي، او چې 100 اوښان حلالۍ کړي د هغې د څومره څیزونه جوړېږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی. یو باندیسی راغی، نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له آواز ورکاو، یا ابن الذبیحین، ای د دوو حلال شوو زویه. نو رسول الله مبارک وخندل، مسکی شو، په دې خبره خوشحاله شو. نو حضرت معاویه رضی الله عنه دې تپوس کوي، وی د الله رسوله دا تا ته ابن الذبیحین چې دو یو ته پې خوشحاله شوې، د دې څه مطلب؟ وی او زه د هغې 2 کسانو زوی یم، نو سیم چې کوم د خدای په نوم حلالېدو ته تیار شوي. یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام، هغه هم د حلالېدو ته تیار او تړلی شوی او خدای بچ کو، د هغه په عوض کې ګډه لال شو. او بل زما پلار عبدالله، هغه هم حلالېدو ته تیار شوی او 100 اوښان د هغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ورسره بچ کړ. نو په دې به نبي علیه السلام خوشحالېده او فخر به یې کوم. لویه خبره ده. بچ شو دی. دا د عبدالمطلب یو غم او لال ختم شو. دې زمانه کې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشوه. هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو ګورنر و نوم یې ابرهه، د یمن والي و ګورنر، او دې د هرقل لاندې و، بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و. د حبشې، هرقل خو د روم باچا و، د حبشې د بادشاه لاندې. نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې موږ یو بل کور جوړو. د هغوی تجارتونه کېږي، د هغوی کورونه خلک په کرۍ باندې نیسي، بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې پرېږدي. نو دا لویه فایده ده. نو هغه جناب چې هغه شی یې جوړ کړه، نو په عربو بده ولګېده چې ښځه موږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه. نو دې نه یو څو کسان لاړل، نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی فاتح کېدل یو قافله د عربو، نو هغوی هلته کې اور په بلو، نو هغې نه څه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی، نو هغه هم پې وسوځېده. هغه ابرهه ګورنر غوسه شو، وی ښه دې عربو زمونږ کعبه وسوځوله، هله به ډوډۍ خورم، هله به صبرېږم چې تر څو مې د دې کعبه نیروانه کړ. لوی لښکر یې را روان کړ، د اتیانو لښکر، 12 اتیانو، څوک زیات هم یادوي. دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو. خلک چې په لاره به یې دا لښکر لیده، نو دې خو جوش کې مو، نو عرب یریدل. نو د طوایف په علاقه راغی، نو طوایف خلکو ته وی ما ته د مکې لاره ښایې،
کم دی د عربو بیت الله شاب خایراته ناغي ورته ځان پټ کو یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره مولا راځي هغه ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي او تیار شو زه راته لاره ښیم نو چې هغه څنګه راولید ابو رغال نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی مردار شو بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼي وړي نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي د طوایف نه راکوز شو نو دوی ابرهه اعلان وکړ وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسئ او ستا 200 خان هم خبر شو غلام ترې وتښتېد یا 200 خان دې ونیوه او د نورو خلکو چې څه په ګوتو وردي نیسي یو اتیا دي یو لوی لښکر او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی عبدالمطلب ډېر هوښیار هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم نو عبدالمطلب نیغ ورغی چې ورغی دله خو خدای یو وجاهت ورکړی مخ وریځو خشته او ښکلې نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی یو ځای کې قیام کوي دمه کوي چې دې عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په زړه کې عظمت پیدا شو اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې ما خو چې تورې په لږ کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ماته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم واپس به ځو نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي او خان غواړئ دا خو ته ساده نه او ته څه وایي وی زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی ما له خپل اوښان راکړه زه د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دی د کعبې اپیش او کار یې پیش کیروانه یې وله کار څه ورسره کوي اوښان یې وله ورکړل چې راغی خلکو ته یې وی داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نشی لرلی مکه ورته خالي کړئ او خپل سامانونه بار وباسئ دوی به راشي بیت الله بر ورکړي موږ بیا جوړ هېڅ خبره دې جنګ ورسره نشو کولی او امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت وکړي او خیر مکه خالي کړئ د مکې خلک بار ووتل نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالي کړه او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څاروله به هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګان او سپوله نومونه ایږدي هغه اتي چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست نو دی وهه نه ته نو چې بیا اوچت که مخ یې ولې داسې کړ هلته روان شو چې بیا یې ولې دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته چې بیا چې بل طرف ته ویله مخ کوه خوا به ته او دې خوا به نه راته رب العالمین د جدید د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان نه اوچت کړل هر یو سره 3 کاڼي یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو کاڼی به یې راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتې ټول مردار شو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول په قطانو یې ویشتل ټول خدای پاک مردار کړه او دې بچ شو پکې د ابرهه دې وتښتېده د سره الله څه وکړل دې داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو او داسې سپېره شو چې اندامونه یې ټوټې یو بل نه جدا شو داسې مرګ باندې خدای مردار دا د نبی علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده څوک 55 دن یادوي څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي دا 19مه دغه و د سفر د محرم وه یو میاشت دا د محرم 19مه وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی نو څوک د سفر میاشت یو کم دېرش حسابوي نو 8 ربیع الاول د نبی علیه السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو 13مه یادوي نو د پیدایش ورځې نه هم د ربیع الاول یادوي نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړه هغه ځای ته وادي محصر وایي
دا د مزدلفې او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیه السلام فرمایي که نه وایي چې تاسو حج په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږئ مه، نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي د غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي. او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده وایي سر مبارک یې ښکته کړ او په تیزۍ ته لاړ. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته وښي. نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات وي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې وي. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده. نو دې کې به مونږ څه کوو؟ مونږ به هغه کارونه کوو چې مونږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبي علیه السلام مبارک مونږ ته څه ویلي دي. د ځان او پکې قصې پسې نه کوو. دې کې مونږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کول، دا خو د مسلمان نښه. دې کې خو څه شک او شبهه نشته. ښه دا ده چې تاسو صدقه وکړئ او ثواب یې نبي علیه السلام ته وبخئ، درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکړئ. دا هم د میاشتې سره تخصیص نه لري، هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ، خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته. درود شریف پکې ډېر ووایئ، تلاوت پکې کوئ، نفلونه کوئ، صدقې کوئ او د هغې ثواب نبي علیه السلام ته بخئ او خپلو بچو ته د پیغمبر علیه السلام اخلاق بیانوئ. سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبي علیه السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه، داسې اعمال چې خلک د نبي علیه السلام په نقش قدم باندې روان شي. د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي. ما یو خپله حضرت زموږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو. مدینه منوره کې یو وکیل و د دې ادارې د علاقې، وي ما سره کېناسته نو ما نه تپوس وکړو د کوم ځای مې چې در چا څه دي دلته څه کوې؟ مې په دې جامع کې سبق ویل. وي ما ته وایي چې خلک سپوږمۍ ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ. وي ما ورته وایي چې کاکاجي هغه سپوږمۍ مې تا ته پرېښېده هغې ته ته خېږه، زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی. وی بیا ما ته وایي چې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی د قایل دی او بار اطلاع وکیل. نو بیا اخباراتو پې تبصرې کړې وې اباوټ شوي وه بیا چې ته غالبا چې نبي علیه السلام باندې یو نوټ ولیکئ نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شوی، چا پکې دا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی او بیا لال آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی تعلیم حاصل کړ. چا وی په مکه مکرمه کې یو زمینداره کورنۍ کې پیدا. الله د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ دا مسلماني د هغه د برکت نه ده، زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روژه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي. داسې ده که نه ده؟ او مونږ د هغه د صفحات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې مونږ مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځوي. جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي. نو د خپلو دیني مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړو. اله العالمین د هغې اتباع زمونږ نصیب کړي، د هغې د سنتو تابعداري زمونږ نصیب کړي. او خدایه محض په قصو نه چې مخکې د هغې واقعات بیانو نه د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي خدای هغه مقاصد ته مونږ ته نصیب وګرځونه کړي. پروردګاره څومره مسلمانان چې بیماران دي کله کله راځي اسدالله مولوي صاحب د هغه نیکه وفات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي. دعا یې غوښتې او په خپله ما ته وکړې او زمونږ نه دلته کې خټ کې د هغه ادریس والد صاحب مختار لالا وفات شوي بخیرپور د غزګي وفات شوي. خدای دې ټول وبخي، د ټولو دې الله مغفرت نصیب کړي او مردگان خدای ټول وبخي او زمونږ د هدایت زندگی نصیب کړي او زمونږ د جومات کې دا چې کوم کار پاتې دی دعا وکړئ له غوندې بعضې کار او تاسو ما مخکې پرېږدي چې مونږ پکې له قرضدارې هم یو نو که څوک مهرباني کوي پکې لږ تعاون هم وکړئ
سیمټو مونږ ته ضرورت دی اوس د پلستر دپاره پوره سیمټو ضرورت دی. نو دعا وکړئ چې دا کار هم په خیر تکمیل ته ورسوئ او چا چې پکې تعاون کړی دی د مال یا د بدن الله هغې لا اجرونه ورکړي. اخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد